أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسا کی ترغیب دی توحید لا. ولله الاسماء الحسنى. الله کے سنمون دی سنمون څنګه دي؟ یو دا معنا توقیفی دی. توقیفی دا معنا کوم نوم چې الله قرآن او سنت کې راغلي حق یادوا بل ما یادوا. دویم دا الله سره شریک پکې نشتا. حسنا ذکری. دریم تسمیه او مسما دواړه برابر دي. دیو جن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نقل لي عن بشر نبي يوسف عن ابي حنيفه قال لا ينبغي لاحد ان يدعو اجعل مناسب نشي د الله نه دعا غواړي الا به باسمائه. امام سے فرمایي چې کله سره دعا غواړي پکار دا چې د الله نوم الله له وسیله کې پیش کی. اوس خو یاد نه د الله نوم سم پیش کول هم خیات والے غواړي. فدعو څه معنا؟ یاد ک الله بیا پدې د الله نو وخت وګي پدې جانب مقابل له زجر. وزر الذين فريدا غسو چې کوګواله کې په اسماء د الله په نومونو کې زر معنا ترک بعد البيان. الحاد سمانا شریکان به کې جوړي انکار ته کوي. زر دې چې دوی له بدل ورکړي شي ما کان عملو د دې عمل کوم بد عمل چې کړي دي ورسا کوسوي کې خلک هم شکنه. وممن خلقنا باز دا چانه چې موږ پیدا کړی دي امتون یوډل دا يهدون بالحق بیان کې په انصاف او به یادرونو په سلام کوي. حق معنا د الله امر د سمشتاق لیکن جانب مقابل مشتري څنګه دي. والذین انسانان کذبوا بیااتنا چې تکذیب کړي زموږ د آیاتونو زر دې چې موږ بیراون شو منه صلی الله علیه په دې طریقه چې پویګم نه پوی منی غیر بیکم. وس تفسیر د استدراج کوي آیات کې رب دارې آلته بیانو کې استدراج. وس په استدراج څه معنا؟ حدیث کې راځي رسول الله فرمایي محلت الله ورکی سره د ګرا یو دمه بیراټین چې غتیو باشه الله اوملی معنا محلت ورکوم لهم دیلا ان کیدی یقینا نول زما چې دی متین ډیر مضبوط دی. الله عزاول سره رانی سمنا چې نسمه ډیر کله کې ونی سم. اوس نبی صلی الله علیه وسلم صدا حاصل بدای اے انسانانو محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق نبی دی. ته پسې شي کنه روان شي پسې. اولم يتفکرون آیا دوی سوچ نه کوي ما بصاحبهم نشید بر خیر خوا معنی من جنتین سلیوان تو دوی بولی نبی صلی الله علیه وسلم لیوانه دي. ولی نبی صلی الله علیه وسلم ډېر دعوت کو دوی وی د لیوانیم دماغ خراب یا ډېر خبرې کوي. تعالی مسلمانه ير ودا غړي کی دماغ نه خرابي. ان هو ندی دا نبی الله نذیر مبین مگر ير ورکون کې اخکارا لیوانه نه دي. ورسا چا اخلي دلیل اولم ينظروا معنا نغوري في ملكوت السماوات والارض ودلائل د اسمان نو سمکه کې اسمان دی چت چوت پکې نشتا ستوري سپوږمۍ نور عجب انقلابات یخنی ګرمي اورېس باران وما واعصر خلق الله چې کوم الله پیدا کړی دی من شین شارو شی دی ونی دی بوټي دی حیوانات نباتات. وانا عسى ان يكون قد اقترب اجلهم نجدي چې موجود شي دی نیټه. فبأي حديث پس پکم یو خبر باندې بعد د قرآن نه ورسې یمنون ایمان به راوړي چې قرآن مراد کی بلکې کتاب شاه الله شی به ایمان پر راوړي شتا یو کتاب هم بل نشته حق نشته بل د ایمان راوړل کتاب هم دار. ورسا کې جواب د سوال
دا قران چې نبی بیانوي دوی چې اثر نه لري دینه معلومه شو قران کې به نقصان نه. جواب نه. من هغه څوک چې الله گمراه کې اغلانو فلا هادي له نشتغل هدایت والا پری بدی دا فی تو غیان په خپل سرکشي کې امهون سرګردانا فی تو غیان سرکشي کې یا امهون سرګردان عامل رندوال ویل شو عام حرامانه د زړه رندواله عین او هی دا د حروف حلق نه دي اخره مخرج لام دي الله دې انسان بالکل لاندې کوي کې پراتري دي گمراهي والزجر بانکار القیامه دی ویل مړه قیامت ته سوګرا غري نشته قیامت څخه غب شپ دي. جواب يسالونك عن اخرت تپوس کې انسان عن الساعه مبارد قیامت کې یو تپوس صحابه کړي دي یو جبريل کړو یو منافقانو ایان مرسا چې سوخ وي دي قائم ایدل مرسا معنا ودرېدل سوخ برازي قل سره جواب حاصل داري قیامت غیب سره تعلق ساتي او غیب علم شاه پر خاص دي الله پوری زه به نه پويګم. قل من هو آیا انما علمها یقینا علم د دې چې عند ربي ما درب سره دي مکتوب عند ربي لیکل شوی د درب سره یا من عند ربي نبکار کې دا قیامت له وخت په خپل وخت کې الله مگر آغا نکار کې دا قیامت له وخت کې دا لام په معنا د فعل په وختها الا هو قیامت چې بل خپل وخت کې راولي نو څوک به راولي الله. فقلت دغه دوه قول دي یو دا چې د مراد قیامت دی به بدایت معنا د څه کوي فقلت ګران تمامي کی قیامت په اسمانونو د ځمکه باندې دیم قول لري فقلت کی ضمیر راځي کا علم د قیامت لا په سماوات کې اهل ټکي پټرو باسو معنا بد شو کی ګران تمامي کی علم د قیامت په اهل السماوات والارض په اهل د اسمان نو ځمکه باندې اچاله نه معلوم ناس مانونو ولا معلوم دین لاندې اسمه کولا وسوي نبراج تاسو له الا بختن مگر ناصافا رخ پروش دي رختونه خرسي گا سره به کا تخلاص کړي نه قیامت بل راولي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي انسان من وړي خوري خوري به نشي کړي نه ان شاء الله به قیامت راولي. یو سړی دی ګډه بسو خو وغیرہ دا برالوی شه د پاره د خوراک وسکاک لیکن دینه په فارغ شوی نه ان شاء الله به قیامت راولي. تم رډیر سره بل یو سړی دی اسونه لبي اخر جوړ کړی لا پای کې به خوراک وسکاک تنظیم ورته نه جوړ کړی چې قیامت برش. يسالونک داخله ته پوښ کې انسان کا انک کوی کې ته تلاش کوونکې انا دغینا حفین سمانه تلاش دیم حفین ته خوشاليږي یا حفی معنا عالم درې معنا غاري دي ته عالمي ته خوشاليږي ته پوښمانه ته تلاش کوي. نقول هو انما علمها يقينا علم دري قیامت شری عند الله لکه شوی د الله سره آیات کې سوچو کوي پاسې دې ویلي انما علمها عند ربي دلته چې انما علمها عند الله قالت يا ربي دلته الله ویلي مفسرین وایي ویلي چې ایان مرسا سو خوي دی قائم ایدل وخت پورې خبره وا د وخت تعلق د ربوبیت سره ساتي دلته دراتک مسله د واغد اولوهیت سره تعلق ساتي دلته الله ویلي ال ربي والزجر ولكن اكثر الناس لا يعلمون اکثر د خلکو الله یې پوهیږي نه بالکل نه پوهیږي. ورسات کی علت بیانې چې قیامت علم مال ځکه معلوم زه خپل ځان بارکه د خیر او شر مالک نه یم
کچیر ته دوی دې په غیب ما مثلا ډیر خیر جمع کړي وي دوی بیانو صحیح ته صرف داعي قل معنا هو لا املكو زنه مالک نیم لنفسه دې خپل ځان لنه فن د خیر ور کول ولا ضرر ضرر د فکولو سوره یونس کې موږ آیات راشي الته ضرر مقدم کړي په نسبت سره نه فعلا چونګې دلته مسله د علم ده علم نه فینو څنګه نه په مخ راوړه الته مسله د ضرر د فکولو ما نو کې ضرر قید مخ راوي الا ما شاء الله مگر کوم شي وغواړي الله بکیږي زما بارک یسو وغواړي وسوي چې د غیب علم واجب الله لري صدر شبلی کې ازاله الریب کې چې مسله علم الغیب د عقیده خبره ده دغه کومه اختلاف نه راغلی سوار جاهلانو ولو كنتو کچر د عالم الغیب په دې پرې پټو شانو باندې ما بډیر کړي من الخير ځان لډیر خیر لاستكثرت من الخير خیر مې راوړې آیات دلیل لري چې غیب علم واجب الله پورې دی دوی وینا کنه پلانې ابیم کوي ا پیرین تا وکړي دی ودار واغه مولانا محمد طاهر رحمه الله هغه ویل چې ورس ور روانم د چوکي ادګار کې پیښور کې چې ګوري مې وسړې کتاب غړولې پنجره د پدې کې ستوتیانه مشره دي خلک ورته پالونه پکاته سم خور وراله ما ورته چې آشنا څه کوي زه پالونه ګورم مې 100 روپیا اخلي ودوا ورته یې ویلي چې زمانه 500 روپیا والا خو خپل پال پکې وګورئ چې څو پورې به سترو ګرمولې دي مردار ویانه خوا کې ناست زه تمر په غیب باندې پوي ززا شیخ مخ کې تیرېګا دل ویلې چې خالص درو نه پیرې به پوي کې انسانانو پلان چې ښه پیرګر دا وال ته دمګره ده کله چې ورشي نو ورته وای چر خوا کې تاسو باندې تعویز کړي کله وینګور کړي کله ویندرور هیڅ اختلافات پیدا شي د دې خلکو خاله ورتل رسول الله فرمایي د دې په خبره باندې تصدیق دا سړی په قران کریم باندې کافر دی څومره سخت خبره ده تربيت په کار د خپل سنانو ته په پوهه نه کزبري چادرې چویل ته بلاړې هلته وګوري موږ باندې چا تعویز کړي دی یو پلان یو پلان دی آیات دلیل په دې چې نبی په غیب باندې نه پويږي کله چې ته په غیب پوي دی نو ما بس خیر ځان له جمع کړي وي نبی رسیدره مال راسو تکلیف ندی ویلي ښا نه د خیر مالکی نه د شر مالکی نه په غیب پويږي ته صحیح اخر په خو عادي شړې شوې فل جواب ان انا نه يمزل لا نذير مگر ير ورکونکې وبشير زیر ورکونکې لقوم يؤمنون قوم لا ایمان لري ورس اخرت د شرک حاصل ادارې سړې دې سوادو کې الله وي واده یو کله سړې دې وبسر جماعو کې کله حمل والی دا حمل سپکی په دې کور کې د کور کارم کې زنانه ګرځي را ګرځي بچیم په خېټه دي په پیخه دا وشو چې کله درن شي نو هیڅ زنانه د کار نه به پریوشي به نور زنانه کور کې کار کوي سړیم دعا غواړي کزم غواړي الله لئن اتیتنا صالحا کرو رمټ بچي درا کې موږ به توحید والا نشو او چې بچي ورکم دی به ویره پلاني دربار موږ لراکی ال تو ورغلی داغه پنام نظرانه قرباني کړې وي بعض خلک ویل چې دینه مراد آدم علی السلام دی نه ابن کثیر په سخرت کړی دی عامر ابن ابراهيم په نامه یو راوی پکې را کمزورې دیم دی راوی چې حسن بصری دی هغه فرمایي چې دینه مراد آدم علی السلام بشری راوی چې کله د خپل روایت نه خلاف کنه به اعتماد شي بل موقوف نقل له امام قرطبي ابن کثیر راځي تفصیلی رد کړي پاره چې دینه مراد آدم او حوا نه ده بلکې د آدم علی السلام او د حوا رضی الله عنها بچي یو عام مشترک انساني کړه 400 دوی ایرویدار پلاني بند کړي ای بنلا به وړي
چې بن لوي نشي ګوره کار کوي نه غاړه کې ورا چولي کنه سورې یوسف کې براشي عبدالله بن مسعود سره بیتیو کې انشاء الله کټ کول دوی تقسیمات هم کړی دي دا تقسیم کول خو الله شرک دی هو الذی الله ذات دی چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفس نش ادم دی وجعل منها زوجها پیدا کړ دا غنه وی دا شهوا دا چې به پختینا چای من جنسها هوا راغله پیدا نه ده امام علوسی روح المانی کې به سخت رد کړي پرې مسله باندې بلکې دا راغله چې به پختینا پیدا ده شکل اور وکاتو انقلاب په راغی حرکت جبريل ویلي جزم نکاح واستلم پیدا راکې سره لیسکن الیها الله اشاره مسجد کې دا سړی دیکھه جلرا دریشینه کې سکونی کور کې د شپې په خوب کې او خاص کر خپل اهل او عیال قران کې الله فرمایي ازمار قدرتونو له قدرت دا پر دې لوري پر دې بچي یو بل شریمینه پیدا کی لیکن پیدا کېدل نه پیدا کېدل دا اول شپې دی کله الله د اسباب برابر کی چې دا اول شپې دواړو ټکر راولي ام تر مر پورې به جوړواله نه وایي نو بیا به اغلب معنی دلته فلما فسر کلا چې ام بستریو کې راسړې دا کوي سرا حملت حملا خفيفا الله يبارك یو بار سپک فمرت به نوړي راوړي هغه لرا حمل جوالي سپک کور کار کوي سره کنه حمل یې درنش فلما ارکلا چې درنشي دوړ دعاګان غواړي د الله نه ربهما شهيدي دوړ رب دې لئن اتيتنا سوالان کراغ دي کې موږ له روغ رمټ یلا بشیرا صالح سمانا روغ رمټ باز خلک ویني کمل غلطه نه کمل نه دي څدنه بچدان کې جمعات لري شداب کې منځونه کوي یا مدرسه یا بل صالح دامن روغ رمټ اندامونو باندې جوړ لنكونن نخمخ شب منغا من الشاکرین د توحید والانا د سیبوی چې الله تعالی موږ لرا کړی فلما ارکل الله تعالی وشور کې د دوړه صالحان جوړاو جعل د دوړ وګرځي له الله سره شرکا شریکان فيما باغ بشي کې اتا ما چې دوړ له ور کړی یې پلاني راکېدا موږ داغه دربار لوړو انت منظرانه کړي وي چې تا خور وړه بچی درکې نو اسپې چرته لاړه هغه سم ډیر بچی ورکې شي و زجر فتعال الله فسجد الله ما دا سن یشرکون چې داخله کې شریکان جوړې د الله سره الله د ټول نزو چته تعال دا معنا ورسات کرد شرک الخالق کړ حاصل بدئی اے انسانانو دا تاسو معبودان چي دي دا الله پیدا کړی دي دوی شنش پیدا کولې نو هر کله چې اوسو پیدائش کې الله له محتاجي سمو خیال له هغه څو پیدا کی ملائک دي الله پیدا کړی انسانان الله پیدا کړی پیریان الله پیدا کړی دا مړي چې دي د اوس مړي شوی دا الله پیدا کړی دي نو هر کله چې ټول الله له محتاج دا بس من حاجت پوره کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله هغه فرمایي مجموع الفتاوی کې دې مثال وې د شری لکه یو سړی دی درې واخص دی ته بری خوا کې روانه ومنډه بشوي دا ورته شي پلانیا زماغه مشکل پورا کاغه مشکل پورا کاغه کور دی ورال شه زغرق شو مال الله سره کا مړ خو موږ له محتاج دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د غرونو په اندازه من خیر الله دنه کې اعلان قبرونه کی دوی داغه نه غواړي چا به څنګه غانې جوړ کړی چا به کې یو چا به کې بل مشرک قما خلی غانې ايو شریکونا آیا دوی شریکان جوړي ما اعصى لا يخلق شنو پیدا کوي شان څه شی هم يخلقون او الله چې په خپل پیدا شوی هیڅ نشي کولای
شان دې مقام کې نکره را په سیاق د نه فکر راغلي تعمیم راوړي قران کې الله فرمایي مچ نش پیدا کوله ځکه مچ په ټول مخلوقات یې کمزورې دي چې هر کله مچ نش پیدا کوله نور خو په طریقه ولا اثر نش پیدا کوله دویم د مچ اندامونه کمزوري دي مفسرین وی دي دربارونو کې اکثر داړاندو غړان کان پراتی د چاپ کې ماتي د چا لسونه د چام لاګانی اے مشرکا چې هر کله دا شی دا نشي جوړول نو تاسو جوړ کی دریم مجد به حیا شه اذا زبا باته شړه به راځي دې دربارونو کې ډېر به حیا خلک پراتی د خلکو عزت پکې لوټ کی یره ودا چې من جاوران دی او اولیاء الله دی بل دې دربارونو اکثر خواږه شي خلک راوړي دا خوردر او پلانې او مچم خوب سره ځان رسېږي کنه کوم ځای را خواږه ماګي الته مچم ځان رسېږي الله یې مچم نشي پیدا کولای نو چې مچ نشي پیدا کولای تعالی بچی رقم درکې مالداری دا برکه درکې ورسات وسوي چې سره د ځان کومک نشي کولای تا بچو کی ولا يستطيعون الله طاقت نه لري لهم دوی لنصر د کومک کولو ولا انفسهم د خپل ځان کومک کولای شي يستطيعون کې وايو نه راوړو دا راځي د پاره د زویل کولو آیات پر دې پاغچا چې آیات همره د بوتانو بارے کې راغلي نه الله انسانانو دا کارش کوي بوت پر پرې ده بوت به کې سګي ورسات کې بیان دي وکته رو غاړي قران له سنت لا راجمنا وان تدعوهم کتا شروع بل د انسانان ال الهدى د معبودان هدایت لا يتبعكم ساس خبرنا مني یو اوس کې نه مني شي بوتیا دیم شرک پکې دی وجه نزان لري شاد ساوم برابر ده علیم په دې باندې ک دعوت ورکې دوی لره امن تم سامتون او که شي شپټ پاتې چې پند شي پاتې الله وای هیڅ نه دی دلیل په دې باندې دومره عنادي نه چیز اثر ته لالي ورسان کړه د شرک دعا حاصل بدای دا ته شنو ورته شي پلان یې اورسېګه په یک نظر ملائک دې مړ دې نبی دې ولی دې الله واقوم ساغونه بندره د څاس کې نه معنی نه پیدا خوراک او څنګه ضرورت لري بل شي ضرورت لري نو آیا محتاج به چا احتیاج پوره کی خلګوي کنه وی استعاره د مستعیر لکه سپیش خیر غواړي فقیره فقیر په خپل اشاره قلنګ ګرځي پلاس ګرځي راکې د الله په نام راکې سپی ورته مال راکا ان الذين يقيننا انسانان تدعون من دون الله تاسو ترى مدد شوي سوا د الله نه عباد امثالكم شاس غني بندگان دي محتاج وصلى الله وسوي فدعوهم زي کتا سو بیم ټینګيږي چې ګور دا اولیاء دي دا کرامتونه لري دا برخه والا دي سید الله یې आवाज ورکړي نو زي برخه معلومه کړي فتوهم انا आवाज ورکړي دوی لا فليستجيب لكم جواب دوی تاسو لئن كنتم صادقين دوی تاسو رښتونی جواب کولی شي نه هیڅ نشي کولی الله رچا برخه بزامه نه مني ورسات وسمرت الهم ايشت دوی لا ارجن داب کې يمشون بها چوغي په مزل هغه باندې کوټونو خاور پرتره ته چورته یې آمده شزمانه تکلیف حل کا دا پر خپل باندې راتلی شي زره زره دی ام لو مایدن نشته یدل اسنا یبتشون بها چنولو کې پاغه ام لو ماوین نشته یدل استرګې شي یدلو کې پاغه ام لو مازان نشته یدل غوګنا يسمعون بها چې پای باندې ورولو کې یو حاشم کار نه کوي غوګونه هم خاورې دي سترګې هم خاورې دي کیم خاورې دي لاسونه هم خاورې دي نتیجه دارو وتا چې دا د الله سره په هیڅ شي کې هیڅ برابر نه دي هیڅ خپل سره جواب سوال دی چپشا ټکر بدل کې زموږ معبودان کټ بدل باندې واړي څومره بیزتی وکړه کرامت دولیو نه مانی ته ورته جواب ورکړي چې مړ لاس مخلاص چې څومره زور درکې بس ما مقابله وکړي قل ما ورته
او تعوروا بل شرکاکم د خپل برخداران به چل جوړ کړي ما په خلاف او مال مګورئ کیدونه معنا چل جوړ کړي ورسا کی چار بل سوال دی بوې شل کړه دومره بادر ولي یو کښه دومره سره ولي مخ تیریګو چې مونږ باندې کټ وانړې ټکر لار نه کی ته څنګه شي سره ولي ته جواب کې سره ور سکه چې ما تر شات سو کولاړ دی الله ان ولي یقینا دوسما الله دې الله جا الله نزل الكتابه چې هغه نازل کړي قران کتاب معنا قران نیمه کتاب راوړو جامع نزل کتاب را جواب سوال دی ٹھیک ہے دوست خدای الله دی پس ته پوښ کوم تا د توحید عقیده کوم ځای نزل کړی دا ته حواله ورکړه ډایرکټ په قران باندې چې اے انسانانو د توحید عقیده زده کول غواړي صرف او صرف کوم کتاب دی قران وهو الله تعالی من کید د صالحین سلام دوستانا وسرد شریف الدعاء حاصل بدی داتا شنو نامدد شوی دی بل چاله د بل چا دربار کې پراته ای دین اساسو کوم کولی شنو ځان څه مخیر لې چې څوک دومره کمزوري لري ایا موږ هغه کوشش دی وکړو هغه نظرانی وکړو نه والذین هغه انسانان تدعونا شتاسو ترامدد شویلی من دونی شواذ اللہنا لا يستطيعون نصركم طاقت لري ساسو د کومک ولا انفسهم ينصرون د خپل ځان کومک کولې شي مخکې ویلو کنه کوم شي و تکتي هم تینې شي وسلوله طالب مت دواړه ضعیف دي ښا چې سړی د ځان کومک نشي کولای هغه څه خپل حاجتونه پیښ ته بدا کې ته بدا دریم وان تدعوهم کتا سرو بلی دوی للهدى هدایت لا يسمعوا ذسرا ورولن کئ وتراهم تبغوري دوی لرا ينظرون اليك تعالی بغوري وهم لا يبصرون دي قتل نکئ لکبوتي بوتان شو کړي ګره ستګي مرته لګولي ته بدا ګمان کوي چې بس دا تعالی ګوري لیکن هیڅ نشي کولای لا منع عزا دي جنوس آداب خذ العفو عادتي شله ما پي جعفر صادق نقل لی د قران په آیاتونو کې جامع آیات ده چې د مختصر او ډیر اوچت مزامین راځي مکړي دي وزیر عفلا معنا کله کله دای دعوت شروع کی خلک مقابله شروع کی بس لګي مقابله وکا الله وی معافي کوا خلک معاف کو ته خدای اخل شنه معاف کیا خو مجاهدین دي جلاس کې اسلام شپه دا خبره ونه من لوښ ندي دای انسان مسکی بس معاف ځکه دای چې ټکر ووالو ټول دعوت نظر برسي یو ټکر سره ارڅ ختمي اب تعالی کنزل کوي اب تعالی کیرا کوي اب استا مقابله کوي تب څوی چې بس الله رب ما معاف کړي الله یعاد تشا وزل عفوا ويو کار وکړي سکار الله امر کوا بالعرف بنه کوي یا عرف دامنه مشهور شی توحید خلق له بیان کا ما په ودا مطلب نه چې بس کار و پرې دی دای به کار نه پرې دی واعرضن الجاهلین مخالور جاهلاننا کله کله وسلوره ماده شیطان تعالی ته ساده ای ته دې خلکو له قران بیانې دوی ستاسو مقابله کوي تعالی کنزل کوي پریدا صدر پوکا شو سورنا الله پیګو دوی پیګو جهنم پیګ نه الله دې ابلیس خبرونه مانی چې دا عملګری خوش پیګ نه ورسو به پېښ کنا دا ډېر ګران کار دی ګران و اما کچرته ورشد الله تعالی من الشیطان هدي ابلیس نس وسوسه فاستعذ بالله ځان سپار الله لا استعاذہ رحمنا ټیک تا کول دا غشانه چې تعالی zarar درکې ځان سره غچاله تا بچکی به تور مثال بچی دی
څنګه ویریدو یا چا په راواخستو ډیر په منډه باندې د مورغې کې لسان راورسي الله وی مال را منډه کې کړه انه یقینا الله تعالی چې سميع علیم او ری په دې وشه طریقه نسخ بیانې سورۃ ان الذين يقيننا انسانان اتقوا شيريږي اذا مسهم چور شي دوی لا وسوسه شیطان نا تذکروا یاد کی عذاب د الله یا الله یاد پیسا الناس په الله وکیر شي پوي شي ورو ساعت اوس به اسم خلق الله بیانې سره ابلیس ملګری دي دعوت کې صبر نه کوي او سره الله والا خلق دي واخوانهم رند دوی زیتی دوی لرا فی الغیب ری سرکشی کې ثم پس دین الله لا یحسنون اسکو تعین کوي ګور داو کداو کودا او کلا چې او ته چې راتګونه کې دوی لرا بیا آیتن په یو نه خبان دي قالو دی وی لو لستویتا ولید ځان نه جوړای ځان نه جوړ کا تی تاسو سره کدانه کنيشته الله در نکړه ځان نه جوړ کا مشرک امي خپل کارونه د ځان جوړي نو قل سره جواب انما تبعوا يقين ستابداركم ما داغه چوي کې دي شریه مالا من رب اسما د ربنا هاذا بصائر دادو کېرته خبرې دي من ربكم ساسو دربنا وهدن هدایت رحمت دې قوم يؤمنون قوم لشي ایمان لري علم اليقين عين اليقين حق اليقين درې مرتبه دي بصائر کې یو هدن کې بل رحمت کې به بل والسعادة واذا فاتیم چلسره کی قران فسمعوا له وغور تکیری وان شتو چپ شي انسان سمانا زړه ببل شي کې مشغوله موبایل سره تصفو سره قلم سره بغیر ضرورت نه انسان دا من ترک المشاغل لعلكم در پارک درمان رحم وشي یو سماع او بل استماع یو نفس اوریدل بل اوریدل خو په دې شرط چې نور شي نه بزان راټول د آیت مبارک د علماء به مختلف توجیهات دي چاوي د عام دي درس کې قران بیانېږي خطبه کې بیانېږي بل مجلس کې بیانېږي نو وخت بګدي چاوي دا په بار د دې کې نه وقاب خلق منځونه کې خبره کوله الله اوس استمسد منسوخ کړه انا قران بیانېږي چپ شي چاوي دا په بار د جواب د سلام کې دی د سلام جواب په دوه طریقو دی یو په خپل باندې بل په اشاره امام ترمذی امام شوکانی نیو لوتار کې تقریبا د نبی صلی الله علیه وسلم لس احادیث نقل کړي دي عبد الله بن عمر فرمایي ومنګ د بلال څخه مختنه وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم مانځ کې او شابر مان سلام او څه حرکت وکاو اشاره به د پلاس باندې اشاره وکړه منځ باندې ولاړ چې السلام علیکم په خپل باندې نه کوي دا په بار د خله کې چا ودا خطبه کړي امام رازی وایي چې عام دي کافرانو بر قران په مقابل کې چغي والے الله چغي مو وایي بعض خلک دا په بار د مانځ کې نازل دي قران چې مانځ کې لسره کې نو فسمه هو کېږي دې نه ګوره معلومه شي چې ما بس بروسه فاتحه نه وایي دغه درې مسلکونه دي مسلک د احناف په یو کې قائل نه دي نه جهري کې نه خطبه کې امام مالک سے فرمایي جهري کې به نه وایي خفه کې به وایي جمهور علما وایي جهري او خفه دواړه کې به وایي چا چې دا خبره کړي چې بدی کې اجماع شوه دا چې دا نازل له مبارک مانځ کې ابن کثیر او امام زلعین اسم الرای کې لیکي خاص کر امام بهقي چې اجماع دلیل غواړي دلیل په کوم ځای کې دی اسی د ځان نه اجماع را ټیک ده کې اعتبار عموم د الفاظ نشنه به صحیح ده لیکن حدیث کې خو نبی صلی الله علیه وسلم یې تخصیص کړی دی
مسلم کې حدیث دی وکړه چې امام قرات کوي زره سرغم تاسو چپات کېږي الا بام الكتاب فاتحه به ضرور وایي حدیث کې مراد رسول الله فرمایي لا صلاه لمن دا هغه چې موږ سره کېږي نه چې هغه فاتحه ونوي کته دلته خدای راغلی چې فاستم یو جواب داري د قران په تفسیر باندې رسول الله کې پويږي هغه په خپل ابو هريره صاحب فرمایي چې کله امام قرات کوو تاسو خاموش ودرېږئ خو الا بام الكتاب فاتحه ولولي کله ولولي امام بخاری فرمایي اوله سکته کې امام ترمذی وې دویمه کې سو کې د امام د آیاتونو په وقفونه کې لیکن عالم فاتحه وې تیم وایا چې کله اخرت شروع کړي به خاموش جهري کې چې قرات ویل سو مانعات نشته خو په کې جهري کې باندې مولانه ویل دي کچیرته مختلف د شوجې کې چې د امام قرات اورنا به عمل استریش حاصل لا شدينا بدا مقصد نه شرف قرات خلف الامام ناروا علماء به بری باندې مشاخيل کتابونه لیکلي ته حدیث خبر واحد دی ابن حاجب به لیکلي مختصر رسول کې زیادت د خبر واحد په کتاب الله باندې جائز دي زګه تشریح ده کچیرته دا ترت کې ابن قیم سے فرمایي اعلام المواقعين کې نبی خصوص به وتلس احادیث پاتې کیږي نو آیات مبارک دي کې نه لري چورو سره امام بش فاتحه مو وای بلکې ولې باغا لعلکم ترحمون در پاره چې پتا سبحانه رحم وکړي شي قران لغت کې خودل دا سبب د الله رحم شیخ عبد السلام سے هغه دې په تشریح کې به عبارت لګولې د وصیت ودا مسله کې ارفع دلیل دی څوک لولې څوک نه لولې دومره زور ورکول دی لپاره کار دي چې یو بل بشي منځونه پاتې شي یو بل کنزلی وشي دا به ناروا دي چې په کوم تر باندې حرکت کوي ودی خو شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي یو قرأت دی ول فاتحه قرأت د امام باندې په مختلفه اکتفاو کې ارچ فاتحه دا او پسل ولي واذكر ربك یاد کرب دی په نفس خپل ځان کې آداب او شواوري تزرع ډېر پاج زبان دی او په پټه باندې ودون الجاهل نه پدا چې بل چاله او کار کې ابن عباس ځان له وره آیت دلیل چې اصل پاس کار کې اخفاء پټواله کوم چې جهر راغلی بکای من القول دوین انا سار او مقام ولا تكن مکه من الغافلین دا چانه چې کې غفلت اوس وی کتا سینه باندې ملائک الله منی ان الذين يقيننا غ انسان عند ربك استاد رب سره دي هغه څوک ملائکه لا يستكبرون عن عبادته لوین کید الله رب بندګینا ويسبحون تسبيح بیان الله لا ولو يسجدون دي الله الذي منقاد سجدي کوي ترت امتیازات دا مکالمات ذکر کړ جنتیانو جهنميانو عراف والا سجده آدم علیہ السلام ذکر کړ تفصیلا آداب ذکر کړ دایلا خاص کر دی عالم تذکرہ وکړه چې علم وکي عمل اور باندې نه کوو